د شلو کالو نه یوه ښځه د خپل خاوند دغه خدمت کې تاسو ګورئ ښه. نو زه ویم که نه چې د یو کس ټول عبادتونه راغونډ کا، د دې ښځې ټول عبادتونه راغونډ کا، دا یو خوا، او د خپل خاوند چې دا کم خدمت کوي او دا په شا باندې کی پوګې راواړئ او د یو ځای نه بل ځای ته وړي، الله اکبر، دا بل خوا. دا زه نه ویمه، دا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي. ولې یوې ښځې ته کو چې د الله نه سیوا چاته د سجدې حکم وی، نو وی ښځې ته به شوی وی چې د خپل خاوند ته سجده کوه. الله الله، تاسو په خپل ووایئ د خاوند څومره لوی مقام دی. خو خاونده تا ته م ګورئ ویمه، ښځه ګورئ یوازې ستا نوکره نه ده. څنګه چې نبي اسلام محبت کو، داسې محبت په ورسره کې. ځکه زما نبي فرمایي زما خپلې بیبیانې د ټولو نه زیاتې ماته ګرانې دي، او تاسو ته هم ویم چې د خپلو بیبیانو سره څه کوئ؟ مینه او محبت کوئ. نو جنابو ګوره، یو زنانه راله او د نبی علیه الصلاة والسلام نه د خپل خاوند باره کې حقوق باره کې مفهوم داسې دی، تپوسونه کوي. نو نبی علیه الصلاة والسلام ورته فرمایله کو چرته د الله نه سیوا سجده کول وی، نو ما به ښځو ته ویلې او څه کوئ جنابو چې خپلو خاوندانو سجدې کوئ. او یو اوخ یا اوخه دا راله نبی علیه الصلاة والسلام نه داسې سجده شانتې وکړه چې ښکته شو ورته. نو صحابو ورته وایي د الله رسوله موږ خو زیات حقداریانو چې تا ته سجده وکړو. مفهوم داسې دی. نو نبی علیه السلام ورته فرمایل جناب کو چرته اجازت وی د الله نه سوا بل چاته سجده لګول، نو ما به ښځو ته ویلې وی چې خپلو خاوندانو ته سجدې کوئ. ځکه حدیثو کې راځي چې یو خاوند کور ته رالی او دا ښځه ورله ورشي او وخاندي ورته او زور ورله وکړي، یعنې په خندا پیشانې سره او تندې داسې نه کړی، په خندا پیشانې سره استقبال وکړي، نو د 2 تولې د سونې د صدقې ثواب الله د دغې ښځې په عملنامه کې لیکي. دا ولې دا خاونه براشي ستړی ستومانه او چې دا ښځه ورته لږ وخاندي، نو جناب څه کوي؟ هغه به خوشحاله شي. او تاسو ته پته ده حدیث مبارکو کې راځي چې دا سمندر په غاړه باندې د شیطان خپل تخ لګولی او د یو نه تپوس کوي، د بل نه تپوس کوي چې تا نن څه وکړه، تا نه څه وکړه. یو پکې راشي ګوډ شیطان، هغه ورته وایي نن ما د ښځې او د خاوند منځ کې اختلاف پیدا کوم، د دې اختلاف په وجه باندې څه چلو شو؟ خاوند راولګېد د خپله ښځې پرېښوده، ای وایي تا د ظالم بچیه کار کړی دی. ولې؟ د دې په وجه باندې به د خاندانونو څه شي؟ جګړې شي. د دې په وجه باندې خاندانونو جګړې شي، د ښځه خاندان به راتاو شي او د خاوند خاندان. تاسو ته پته ده په کوم خاندان کې چې دا خبر راشي د هغې به یې غم ښادیانې ختمې شي. نو جناب خاوند ستا ډېر غټ حق دی. ښځې د خپل خاوند حق ادا کوه. ګوره ډېر نږدې دی جنت ته بشرط د دې چې د خپل خاوند حق ادا کې. تاسو ته پته ده چې کومه ښځه د خپل خاوند نه بغیر اجازه ته بهر وځي که نه، نو بعض علما فرمایي که دا مړه شو جنازه یې مه کوه. الله 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 الله. او احادیث مبارکو کې راځي یوه ښځه د خپل خاوند نه بله ځای کې شپه وکړي، یعنې خپتي، نو الله به فرشتو په زړه لعنت ورېښه او مونځي داسې بره هم نه ځي. جنابو خاوند د ښځې دپاره جنت دی. او خاونه ښځې تا ته ویمه، خاوند ستا دپاره جنت دی، او خاوند تا ته ویمه ښځه هم ستا دپاره جنت دی. د ښځې سره ښه سلوک کول زما نبي فرمایي دا زما اتباع ده، بس نور څه نشم ویلی. نو جناب دا حیران شوم، یقین وکړه بس دی جنتي دی، جنتي دا زنانه جنتي دی والله.